کتونکو د مغوي فضل والي سره به تاسو ډیر زیات کتونکو د مغوي فضل والي سره به تاسو ډیر زیات خبرونه کتل چې هغه ګیر شوي دي دغه غواکارو تختولی دي او هغې کې 25 لک روپو ډیمانډ شوی په دې اړه باندې د تورنزو چې کومه اے پی سی را جوړه شوې وه هغوی وختن په وختن په دې باندې اجلاسونه کړو په دې باندې د عوامي نشنل پارټۍ د صوبایي صدر ایمل خان ړومبني ټویټ راغلی او د هغې نه پس چې کوم دی موږ په مختلفو پروګرامونو کې دې نه مخکې چې شاهي سید سره په رابطه کې دی د سند حکومت سره په رابطه کې دی بلاول بټو سره یې څو وارې خبرې وکړې پرون چې زموږ کوم پروګرام شو نو موږ د شمشیر ټیکهدار په ځای کې د شکیل خان سره او د ایمل خان سره په دې باندې کلکې خبرې وکړې چې د خپلې رابطې نورې خو هم تیزې کې او هغوی پرون نه بل پرون چونکې تورنزو ته به راتلل خو بیا په پروګرامونو کې گیر شو نو لیټ شو نن اپیشلي یعنې د سند حکومت چې کوم دی د ایمل خان سره رابطه وکړله هغوی وی چې هغه کس موږ بازیاب کړو تاسو خپل کسان چې کوم دی هغه رولېږئ چې موږ ورته دغه کس حواله کړو نو ډېره د خوشحالۍ موقع ده د تورنزو خلک ډېر زیات خوشحاله دي هغه اے پی سی هم ډېره زیاته خوشحاله ده او په دغه موقع باندې دا هم وایو چې چا په دې کې کوششونه کړي دي چا په دې کې خلې ځلې کړي دي چا خپل وس کړی دی خو موږ به دا ضرور ویله چې د ایمل خان او د بلاول بټو یا د زرداري صاحب ډېر کلکې اړیکې دي کلک تعلق دی د دغې خاندان سره د دوی نه بغیر ناممکنه ده په دې کې آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی هغوی پکې کوششونه کړو هغوی چې کوم دی د سند حکومت سره دغه ځای انتظامي سره مسلسل په رابطه کې او ورسره چې کوم دی هلته کوم وپد تللی دی د هغه وپد هم مننه کوو خو نن اپیشلي باقاعده چې کوم دی ایمل خان سره رابطه وشوله نو کنفرم خبره دغه راله اوس په دې ځای نه یو وپد روانېږي ایمل خان خو هم درنګ سات کې را روان دی هغه سره هم خبرې اترې کوو نو تاسو چېرته هم مزې زموږ سره اوسئ